نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمند مسلمانانو، نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمائی: الا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه عالم او متعلم. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمائی چې دنیا ملعونه ده، ملعونه ده کې څه دي، ټول ملعون دي. د الله تعالی د رحمت نه پریوتی سیز دی. او عالم او متعلم، یو عالم یو طالب علم او محبت ساتي او څوک چې ذکر ډیر زیات کوي، دا ملعون نه دي. باقي هر څه ملعون دي. حدیث مبارک دی. یو امام غزالی رحمت الله علیه خپل کتاب احیاء العلوم کې او دنیا یو مثال ذکر کوي. مثال دا ذکر کوي عزتمندو چې یو سړی په یو هوار میدان کې روان دی او دې میدان کې نه ونه شته، نه بوټی شته، هېڅ څه پکې نشته. یو کوی دی پکې او هوار میدان دی، دښته بیابان دی او ده پسې یو ازمری ورپسې دی. خو دی ګوري چې اوس څنګه طریقې سره د ازمري نه ځان بچ کړم. نو دا غریب هغې کوی ته ورزوړن شي، ځان ورته ورزوړن کي او د هغې کوی په غاړه باندې کبل یې واښه، کبل کلک ونیسي. خو چې دی لاندې وګوري، لاندې ورته یو اژدها تاویږي، ورته غړمبېږي چې راکوزې به کړم، نو پته به دې لګي. او بره چې وګوري نو بره ورته ازمری ورته غړمبېږي چې بچی راخیږي به که نه به راخیږي. خو چې دی دې کبلو ته وګوري نو د کبلو د سټو کې یو دوه مږې لګیا دي، یو پکې اورته وځي او بله پکې دې خوا راوځي، بله پکې داسې وځي او د کبلو دا جرړې خوري ختمه یې. نو دې خوا یو ګبین دی، ګبین د شاتو. دی چې کله دې ګبین ته وګوري چې هلکه څونه ښکلی ګبین دی، ګوته راوړي هغه په خوله کوي، ګوته راوړي هغه په خوله کوي. ده اوس دا لاندې اژدها میره شوه، دا تورې او سپینه مږ هم تېره شوه او دا بر ازمری هم د ده نه هېر شو. خو چې دی دې شاتو کې ګوته وي او خولې یې راوړي. دغه د دنیا خواږه دي. دا کم شات چې دي دا د دنیا خواږه دي. لاندې چې کم ورته اژدها تاویږي دا قبر دی او د قبر سختی دي. او کله بره چې ورته کم ازمری ولاړی دا اسراییل علیه السلام دی. او کمه دا کبل چې دي دا د زندګۍ هغه ورځې او شپې دي. او دا توره مږه او دا سپینه مږه دا زموږ د زندګۍ هغه ورځ او شپه ده چې کله یوه تېره شي بله راشي، شپه تېره شي ورځ راشي، ورځ تېره شي شپه راشي. عزتمندو دقه مثال د زندګۍ دی. دا زموږ مختصر زندګي د عزتمندو مسلمانانو چې خپل الله تعالی پکې رضا کړو. ابدالآباد زندګي د آخرت ته په دې 2.5 منټه زندګي د الله تعالی نافرمانی پکې ونه کړو چې آخرت پوره آخرت کې زموږ تباه او برباد شي. الله تعالی دې موږ تاسو له په دې لږو خبرو باندې عمل وکړو، توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.